بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النساء مدنی سورت تے اولنی رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ای خلکو یریږئ د خپل رب نه، هغه رب چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه او پیدا کړی د دغه نفس نه جوړی د هغې. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او خواری کړل د دغه دواړو نه نارینه ډیر او زنانه ډیرې. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، او یریږئ د الله نه، د هغې الله نه چې تاسو د یو بل نه حقونه غواړئ په به د الله په نوم سره. والارحام، او ځان وساتئ د خپل ولی د ختمولو نه. ان الله کان علیکم رقیبا، بېشکه الله په تاسو باندې د نظر ساتونکی. وآتوا الیتاما اموالهم، ورکئ یتیمانانو ته مالونه د هغوی. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، او مه بدلوئ خراب مال په ښه مال سره. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، او مه خورئ مالونه د دوی د خپلو مالونو سره. انه کان حوبا کبیرا، بېشکه دا مال خوړل خو ډیره لویه ګناه ده. وان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، او کچری تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کړلی شئ د یتیمانانو په باره کې. فانکحوا ما طاب لکم، پس په نکاح واخلئ هغه ښځې چې خوښې ستاسو. من النساء، د ښځو نه، مثنا، دوه دوه، وثلاثه، او درې درې، ورباع، او څلور. فإن خفتم الله تعدلوا، کچری تاسو ویریدئ چې وبه نه کړلی شئ انصاف، فواحدة، پس یوه وکئ، یوه کافي ده. او ما ملکت ایمانکم، یا هغه وینځي چې مالکان شوي دي ښی لاسونه ستاسو. ذلک ادنا الله تعولو، دا کار زیات نږدې دی چې تاسو به بې انصافي ونه کوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، او ورکوئ ښځو له مهرونه د هغوی په خوشحالۍ سره. فإن طبن لکم عن شیء منه، نو کچرې دوی راضي شي په بخښنه باندې تاسو ته د څه حصې د دغې مهر نه، نفسا، د خپل نفس په خوشحالۍ، یعنی د خپل ځان نه. فکلوه هنیئا مریئا، نو خورئ هغه په مزه باندې او بې تکلیفه، بې ضرره. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي، او مه ورکوئ خپل مالونه ناپوهه خلکو ته. هغه جعل الله لکم، چې جوړ کړي د الله ستاسو دپاره، قیاما، د ګزران ذریعه، د قیام ذریعه. وارزقوهم فیها، البته روزي ورکوئ دوی ته په دغه مالونو کې. وکسوهم، او جامې ورکوئ دوی ته. وقولو لهم قولا معروفا، او وایئ دوی ته خبرې معروف، یعنی نیکي، خوږې خوږې. وابتلوا الیتاما، وازمیئ یتیمانان، حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح، چې ورسیږي دوی د نکاح حد ته. فإن آنستم منهم رشدا، کچرې ولیدو تاسو د دوی نه هوښیارتیا، فادفعوا الیهم اموالهم، نو بیا ورحواله کئ دوی ته مالونه د دوی. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، او مه خورئ تاسو دغه مالونه په زیاتۍ سره او په جلتۍ سره چې دوی به رالوی شي. ومن کان غنیا فلیستعفف، او هغه څوک چې مالدار وي نو هغه دې ځان پاک وساتي. ومن کان فقیرا، او څوک چې غریب وي، فلیأکل بالمعروف، پس خوري دي د عامې طریقې مطابق. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، بیا هر کله چې تاسو حواله کوئ د یتیمانانو ته مالونه د دوی. فاشهدوا علیهم، نو ګواهان ونیسئ په دوی باندې. وکفا بالله حسیبا، کافي دی الله د حساب دپاره.
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پاره د نارینو حصه د هغه مال نه چې پرېښودي مور او پلار او خپلوانو وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر او د پاره د ښځو حصه د هغه مال نه چې پرېښودي مور او پلار او خپلوانو د هغې نه که لږه وي د مال نه او که ډېره نصیبا مفروضا حصه د مقرر کړې شوي واذا حضر القسمة اولو القربا او هر کله چې حاضر شي د میراث په تقسیم په وخت کې خپل خپلوان د خاندان خلک والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نو ورکئ دوی ته هم د دغې مال نه او وایئ دوی ته خبره خوږه نیکه روغه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او پکار د چې ویریږي هغه کسان چې کچري پرېږدي دوی د خپل ځان نه وروسته ذریة ضعافا اولاد ضعیفه خافوا علیهم نو یریږي دوی په دوی باندې فلیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا نو پکار د چې ویریږي د الله نه او پکار د چې ووایي خبره سمه یعنې برابره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشکه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا بشکه دوی په حقیقت کې اچوي یا خوري په خپلو خېټو کې اور وسيصلون سعیرا او زر د چې اچولی کېږي به دوی د لمبو وهونکي اور ته په دې سوره نساء کې د الله د طرف نه یو څو خطبې دي چې دا د هجرت د 3 کال نه پس او د 4 کال د دې په منځ خواوشا کې د 5 هجرۍ پورې ده مختلف وختونو کې نازلې کړې شوي دي خبره دا ده چې مسلسل جنګونو په هر کور کې به یتیم و مسلمانانو ته یو نوې حالت راغلی و که نه پخوا خو دا چل نه و یتیم خو چې چا وتښته و چا به یې مال وتښته و دا چل و اسلام خو یو قانون جوړ کو ښایسته نظام دی د قانون الله پاک ښایسته کلام موږ ته رالیږلی دی د هرې خبرې پکې خیال ساتلی شوی دی نو په دې سوره نساء کې دا نمونه حالات دي چې په دې باندې مختلف تاسو به اوس واورئ د هر چا حقوق پکې بیان کړی شوي دي د ژوند د تیرولو اصول او طریقې پکې بیان کړی شوي دي د ښځې د خاوند د ټول پوره نو اوس تاسو دې ته ډېره توجه ورکوئ ځکه چې هرې زنانه له پکار ده چې هغه د سوره نساء په ترجمه او په تفسیر ځان پوهه کړي ټیک ده دا د هرې زنانه دپاره سوره نساء سوچ وکړئ الله پاک په د دې صورت کې د ښځو ذکر راوستی دی زیات تر په دې کې د ښځو د حقوقو باس دی نو ما تعالی د دې پوهه ډېره ضروري ده الله څه فرمایي ټول قرآن یو د بله سیوه پوهه ده که نه بسم الله الرحمن الرحیم ای خلکو د خپل هغه رب نه ویریږئ چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړئ او د هغې نفس نه د هغې جوړی پیدا کړئ اول خو الله پاک زما ستا ټولو سوچ ټیک کو دا فلان کې ذات دی او دا فلان کې ذات دی دا اوچت دی او دا خو بس دا خو دا غریب دی او دا خوار دی او دا خوشی دی او دا دی نه الله رب العالمین راته فرمایي تاسو څوک یې د یو آدم علیه السلام اولاد نو چې د یو طرف نه سلسله را روانه د یو انسان نه پیدا یو د یو حوا بیبي نه پیدا یو نو زما ستا اونچ نیچ خو ختم شو که نه عقل او سوچ راله الله څونه ښکلی جوړ کو که نه موږ ټول یو شان انسانان یو الله څه فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې د الله په نسبت بهترین هغه دی چې تقواداري ټیک شوه دویم الله رب العالمین فرمایي چې د الله نه یریږئ ځکه چې د یو بل نه تاسو د هغه الله په نوم باندې سوال کوئ تعلقات ساتئ او د صله رحمو خیال ساتئ په دې صورت کې چونکې د انسانانو د حقونو د کور د انتظام په حق له قانون بیانېږي نو الله پاک ځکه فرمایي چې واتقوا الله اولنی څیز چې تاسو الله نه یریږئ څوک چې د الله نه یریږي ناکاره خوی نشي کولی ناکاره عمل نشي کولی څوک چې د الله نه یریږي جوجو هر ځای کې هر وخت چې څه کوي جو هغه کوي نو دلته الله رب العالمین فرمایي د صله رحمو خیال ساتئ د خپلولو خیال ساتئ صله رحمي چې کله الله پاک دا رشته داري پیدا کړل نو رشته داري وي چې ربه دا خلک به ما پرې کوي دا خلک به زما خیال نه ساتي او د الله رب العالمین نه غاړی چاپېره کړه حدیث کې دي که نه الله غاړی چاپېره کړه چې الله دا خلک خو به ما ماتی نو الله رب العالمین ورته وفرمایل چې ته په دې راضي نه یې چې څوک تا یو ځای کوي نو زه به زما رحمت به د هغوی سره وي
او څوک چې تا ماتی نو زه به د هغو نه ماتېږم، مطلب زما رحمت به د هغوی نه لرې کېږي. نو وایي صله رحمۍ زر لاس پرېښودل چې اوی ربه ماته دا خبره منظوره ده. نو اوس تاسو سوچ وکئ چې الله پاک د خپل ځان سره دا رشته داري وتړلی. که چا د رشته دارانو خیال وساتو الله فرمایي زه به د هغه خیال ساتم. دې نه بله غټه خبره شته. او چا چې رشتې ماتې کړې الله فرمایي زه به د هغو نه، زما رحمت به د هغو نه لرې شي. الله دې موږ رشته دارۍ جوړونکي جوړ کړي. یو سړی راغی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې خپلوان مې دي، لکه د کور لکه خاوند شو یا بچي شو یا خواښې شوه یا انګور شوه یا داسې که نه نږدې رشته دارانې. نو سړی راغی وایي د الله رسوله نږدې رشته دار مې دی، زه ورسره رشتې یو ځای کومه، حق یې ادا کومه، ښه سلوک ورسره کومه، او هغو زما سره بد سلوک کوي او زه ورسره په ښه دغه باندې برتاو باندې راځم، زما سره جاهلیت کوي، زما سره ناکاره عمل کوي. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که دغه شان خبره ده دا تو چې څنګه وې نو داسې ده لکه تو چې د دوی په خولو کې ګرمه ایرې ورهچې، ګرمې ایرې د دوی په خولو کې تو ورهچې، او چې تو په دې خپل حال باندې دغه شان قایم یې چې تو ټیک کار کوې او هغو غلط کوي که نه. نو چې تو ټیک کار کوې نو الله تعالی به د هغوی په مقابله کې ستا سره همیشه یو مددګاري، تاله به یو مددګار درکړی د الله د طرف نه. دې نه بله غټه ښکلې خبره شته. مونږ وایو که نه زه ښه کوم، څوک په چا مې ښه نه ښکاري او څوک زما سره ښه سلوک نه کوي، نو مونږ ایسته شیطان خفه کړي چې ایسته تې مروره لاړه شم، جو د پلار کره به لاړه شم، یا ایسته به د دې خاوند نه طلاق واخلم، ایسته به دې ځان ازاد کړم، دې ماله څه کوي، لکه ډېر شی خبرې غلطې خبرې سوچ له راشي. یا خاوند ته ویمې چې دا انګور ده دا زما سره دا کوي، دې د لاسه ما ژوند په سخته دی او په ما کې بلډ پریشر ولګېدو که نه، خبرې کوي که نه، ښځو خو دا طریقې دي. نه نه نه، ښکلې صابره ښځه جوړه شه، ته صله رحمي کوه چې څوک نه کوي الله به تا سره د الله د طرف نه رحمت فرشته مددګار. دین بله غټه خبره شته. زړه په سکون کا، د چا نه بدل مه غواړه، بدل ورکول والا څوک دی؟ الله رب العالمین. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي سړی راغی وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عمل راته وښایي چې ما جنت ته بوځي. نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله عبادت کوه، الله سره شریک مه جوړوه، مونځ قایم ساته، زکات ورکوه او صله رحمي کوه. او د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم داسې دی چې په دنیا کې د رشته دارانو حقوق چې څوک نه ادا کوي د دې سزا به الله په دنیا کې ضرور ورکوي او د آخرت هغه به یې پرتی. او څوک چې په دنیا کې د رشته دارانو حقوق ادا کوي، خپلولی رایوځای کوي، نو دله به الله په دنیا کې هم اجر ورکوي او د آخرت اجر خو روغ پروت دی. بیا الله رب العالمین د یتیمانانو د مالونو ذکر دلته کړی دی، ځکه چې په هر کور کې به یتیم و نو د هغوی د مال مسله وه. نو صحابه دا تپوس کوو چې د یتیم فرض که یو کور دی په هغې کې لس تنه کوړمه ده او د یو دغه پکې یو وراره یا ورېره پکې یتیم 2 تنه شو، نو 10 تنه هغو په خپله د 2 دا یتیمانان دي، نو ظاهره ده د دې تره سره خو د دې دغه مال دی، د شریکي مال دی، نو دوی به د دې مال جدا کړي، خو دوی له به د خوراک څه مسله کوي که نه، دوی له به بیل د 2 کسانو وړاغه کړي، د 2 کسانو وریجې به پخوي، 2 کسانو غوښه به پخوي، لکه ظاهره ده دا مسله ګرانه وه. نو ځکه الله رب العالمین دوی ته دا اسانۍ پیدا کو چې د خپل مالونو سره خپل پاک مال د یتیم په حق باندې ناپاکه کوئ ما. د هغو یتیم مال جدا کوي، خپل مال جدا کوي. که فرض که تاسو مالداران یې د هغو هغې له لاس مه وروړئ، 2 کسان دي 3 کسان دي، یو کس دی پخپله وله ورکوئ، خورئ ستاسو په دې کې به الله برکت اچوي، د هغو هغه به پروت دي. که فرض که تو غریب یې وې چې نه نشمه، نو تو به بیا څه کې د بیا به د هغو د هغه مال نه، لکه د هغو له فرض که بوجۍ وړه به تا هغو له راوړي، خپله به دې بیله، د هغو د هغې نه به د 2 په حساب باندې د 2 پیړو په حساب باندې په خپلو کې اچوه، په شریکه هغه که بیا به درته اسانئ. نو دا طریقه هم اسلام وښوله چې اساني الله غواړي، ګراني نه غواړي، خو دام درته ښایي چې پر دې حق به نه خورې، او داسې نه چې تو زر زر د هغو دغه کې چې دا خو زر زر یې خورمه، ځکه چې بیا به رالوی شي زما نه به د مال تپوس کوي، نو د هغه مال چې دی نو زر زر خلاصې، نو دا الله پاک نه خوښوي که نه. بیا دغه شانتې یتیمانانې جینکۍ به پاتې شوې، نو د هغه جینکو هم مسله وه، لکه اوس فرض که ورېره پاتې شوه، بندوی چې زه د دې سره خو ډېر شی مال دی او زه به یې د خپل زوی ته په نکاح کړم، د زوی خوښه ده او که نه ده خوښه، خو به زه بیا که بله ځان لکۍ جو بیا به وکړي، خو اوس دا ځکه د خپل کور نه نشم لرې کولی چې مال به سره دی او دغه به شي، ده مونږ ته به لکه پاتې شي، په کور کې به پاتې شو، دا مال به ما ته پاتې شي، یا وراره دی خپله لور وله ورکړي که نه، یا دغه شانتې خورایې دی، یا داسې ډېر شی مسایل تاسو سوچ وکړئ څونه غټې غټې مسلې دي که نه. نو د دې مسلو د حل کولو دپاره الله رب العالمین دا حکم راولیږو چې که انصاف کولی شي خو ټیک ده د یتیمانانو په باره کې.
او یا یو بنده په نیک نیت باندې دا کار کوي چې دا به پته نشته چې بل څوک په دې له داسې حق ورکوي که نه به ورکوي او لکه چې مونږ پخپله په خپل کور کې واخلو چې د دې یتیم سرپرستي وکړو د دې ښه خیال وساتو که نه د دې مال ضایع نه شي نو الله پاک دلته دغه مقرر کو د ښځو تعداد مقرر کړی دی چې که دوه کوئ که درې کوئ که څلور کوئ خو که انصاف نشئ کولی نو یوه د ټولو نه کافي ده لکه داسې نه چې خامخا به دوه ښځې کوي یا خامخا به درې ښځې کوي فإن خفتم الله تعدلوا فواحده نو که تاسو یریږئ چې انصاف به ځینې بنده نشي انصاف کولی که نه حقیقت دا دی چې په دوو ښځو کې او په دریو کې په څلورو کې انصاف ډېر ګران کار دی چېرته یو نیم بندی کولی شي نور اکثریت چې هغه انصاف نشي کولی که نه نو الله فرمایي که انصاف نشئ کولی بیا یوه کافي ده خو که انصاف کولی شئ هر څه ټیک ټیک ور رسولی شئ نو بیا که دوه کوئ که درې کوئ که څلور کوئ ضرورت یې درته ټیک ته کوئ بیا الله پاک فرمایي چې خپل مالونه د ناپوهه بېوقوف په لاس کې مه ورکوئ کچو بچوړو ته هم کله خلک د خپل مال حواله کړي نو د ژوند ټول نظام چې دی هغه خراب کړي که نه نو دا حکم د هر انسان دپاره دی چې تاسو کله مال حواله کوئ که نه نو دې ته ګورئ چې تاره بچې دونه دی چې ته ولې دا مالونه ورکړې او دغه شانتي که د یتیم مال دی نو د یتیم مال هم هغه ته ګوره چې هغه پوه شي هوښیارتیا ته ورسي ته پوه شي چې او دی اوس هوښیار دی اوس خپل کار پخپله کولی شي نو چې ورکې نو بیا به پرې ګواه ونیسئ چې سبا دا خبره نه چې دونه یې راکړو دونه یې نه دی دا مسلې جوړې شي که نه نو مسلې به نه جوړئ الله پاک د مخکې نه ټوله طریقه ما تا ته د ژوند ښه سوچ وکړئ که نه خلک وایي چې قرآن صرف د وظیفو د ذکرونو کتاب دی اما تا ته د ژوند طریقه ښایي بیا الله رب العالمین د میراث د مال خبره ذکر کړې ده نو په دې آیت کې نو د ښځې د میراث حکم هم راغلی دی یعنې میراث که ښځه ده او که سړی دی دواړه یې حصه دار دي او بله دا چې میراث مال که لږ دی او که ډېر دی خو تقسیمول یې پکار داسې به نه وي چې به زه لږ دی جو ماته به پاتې شي نه یو څادر ولې نه دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي او لس میراثیان دي لس ټوټې کې به هغه بیله ده چې یو کس له څوک ورکوي او بخي خو لس ټوټې کې به خو داسې به نه وي چې به زه دا خو لږ دی جو ماته به پاتې شوي او د میراث قانون چې دی د هر قسم مالونو او جایدادونو باندې به لګي لکه د یو څیز باندې به نه لګي چې څه میراث پاتې شي که نه په ټول باندې به لګي او میراث مال هله د میراث شي چې کله بنده مړ شي او چې کله نه مړي نږدې رشته دار نو لرې رشته دارو ته بیا حق نه میلاویږي لکه اول به د نږدې نه شروع کې که نه چې کومه طریقه ده به مخکې راشي پوره تفصیل ډېره دی دومره الله رب العالمین خیال ساتي و اذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین کنه الله فرمایي چې تو میراث تقسیمې د خاندان غریبانان خلک څوک راله نو زړه به نه تنګې هغوی له به هم څه نه څه ورکې او بدې ردې ورته مه وایه ولیقولوا قولا سدیدا قرآن څه وایي نرمه خبره ورسره وکړه که نه او بیا الله فرمایي وایي کوم خلک چې د یتیمانانو مال خوري نو هغه دې په ځان ویریږي چې که چېرې دی مړ شي او د ده نه واړه بچي پاتې شي نو حضرت سعد بن ربیعه رضی الله عنه د احد په جنګ کې شهید شوی و دوه وړې وړې لوریانې پاتې شوي وي نو تره وله حصه نه ورکوله نو ښځه یې راله نبي صلی الله علیه وسلم ته ویې د الله رسوله دغه شان دا زما دوه لوریانې دي او تره یې په ټول مال قبضه وکړله زما دې لوریانو له نه راکئ نو وایي دا آیتونه نازل شول چې دا بنده دې په ځان ویریږي که ته مړ شې او ستا نه بچي پاتې شي او ستا د بچو سره بیا څوک دا کار کوي حقیقت دا دی مطلب د خبرې دا شو چې مونږ کله هم څه خبره کوو که نه اول به یې په ځان راولو چې ته یو بنده په تکلیف کې وای نه یا ستا نه څوک په یو خبره باندې مشوره غواړي یا ته د یوې خبرې فیصله کې نو دا قانون ټول زده کوي ښه چې ځان به دغه مظلوم کې دا کم چې تا ته فریاد کوي په ځان به یې راولې دغه خبره به په ځان راولې چې تو د ځان دپاره کومه فیصله کې نو ته به بیا ټیک فیصله کې نو دا بل دپاره به ستا سترګې بیا رڼا شي پوه شوئ الله پاک دې مونږ دغه شانتې نیکان صالحان جوړ کړي